أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورة فاتحة کی د ختمېدو نه بعد آمین ویل سنت. هغه که په مانځه کې او که د مانځه نه بهري آمین یا امین دا دواړه لغتونه په عربی ژبه کې راغلي دي، خو عام لغت بالمد چې دا لفظ ممدود بمد الحمزه آمین، یو دے آمین بتشدید المیم نو هغه خو د عام منجمع ده، ولا آمین البیت الحرام هغه جدا معنا. یو دا میم پکې مشدد نه ده، حمزه پکې صرف ممدوده ده او میم مشدد نه ده، فقط آمین. نو دا اسم فعل ده په معنا د استجب یا د وکذالک الله دعام قبول کړ، او په دې مد حمزه باندې د عام عرب لغت ده. تفسیر بیضاوی او کشاف جار الله زمخشری پکې هغه د قیس بنی عامر هغه اشعار نقل کړی دي چې هغه وی ويغفر الله عبدا قال آمینا. پلار د ځان سره حج لبوتو کعبه ته چې د کعبه نه به طواف وکړو او دعا به وکړو چې الله تعالی د قیس زړه د لیلا نه صبر کړي. نو دیم ور سره لاړ زړه کې پټه خبره نیولې نو الته چې طواف کو نو هغه شعرونه وي یا رب انک ذو من و مغفرة بیت بعافیة لیل المحبین الذاکرین الهوى من بعد ما رقدوا الساقطین علی الایدی مکبین یا رب لا تسلبنی حبها ابدا ويغفر الله عبدا قال آمینا. نو خلقو چغې کړې وې آمین. او نور خلق طواف دراغلي وې دوی خدای پاک دې زما د زړه د محبت ونه باسي او هغه چاله مغفرت نصیب کړي چې څوک زما په دې دوا آمین وایي. نو ټول خلقو وې آمین. نو پلار تنزیل ټس پرې خو د جغار ما خو وې د اوس خو په کعبه کې خلقو آمین وي. نو دا دې آمین. او دام بیزاوی نقل کړی دي او کشافم نقل کړی دي چې امین لفظم ټیک دی. امین تباعد عني فتحل اذ دعوته امین فزاد الله ما بیننا بعدا. فتحل به وسړیو د دبا دوستو چرته بیا باغه چې دوستی ختمه ده. تباعد عني فتحل بعد اذ دعوته ما راوبله د زمانه اخواله. نو بس امین دا خبره ټیک ده. فزاد الله ما بیننا بعدا اوس د خدای دا بعد خزیات. نو امین لفظ ویل دی
لیکن عام طور باندې دا لفظ آمین. بیا دا عربی لفظ دی که عبرانی لفظ دی؟ نو تا تماوی چې د احادیثو نه دا ثابت ده چې دا عبرانیان هم وی. ممکنه ده چې دا اصل نه عبرانی لفظ همي او په عربی کې همي، بلکې بعض حضرات خدا ویلی دي چې دا فارسی الاصل دی، همین دے پاسل کے همین، همی هم ای او هم داسی، همی هم داسی. نو دا همین امی جوړ شوی دی، ها خو په حمزه باندې او حمزه په ها بدلی. خیر دی، دا دواړه د اقصل حلق نه راغلي دي او حروف حلقیه دي. حمزه حرف حلقی دی او دا هام حرف حلقی. ما په ژوند کې اولنې شعر غالبا دا یاد کړو په سکول کې، په دریم جماعت کې زموږ د سکول استاد وی او د بل جبه ټکه حروف حلقی ششب ود نور عین حمزه هاو حاو خاو عین غین. نو دا مې اولنې په ژوند کې ټکه دی چې شعر دی چې دا ما یاد کړی استاد. نو دا حروف حلقی همی داسی دی. اگر جنت بروی ای زمین است همین استو همین استو همین است. همی دا د فارسی لفظ او معنی دا ده چې استجیبو. او چې کوم خلک وایي چې دا د سره عربي لفظ نه دی، هغه وایي د دې وزن د عربی نه دی، ځکه چې وزن د دې خو دی آمین. او په آمین فاعیل لفظ چې دی په دې کې د عربی یو ټکی نه دی راغلی چې فاعیل. نو د فاعیل په وزن باندې وایي چېرته عربي لفظ راغلی نه دی، دا غیر عربي خو دی، لکه قابیل هابیل. نو قابیل او هابیل خو عرب نه دي، فاعیل. بهر حال که عرب دی او که نه دی خو اوس په عربی ژبه کې دی. ممکنه ده چې هغه شي خبرې څنګه چې تا مخکې زده کړې ده او وروسته به هم راشي. توافق اللغات، نور الفاظ به پکې نه وي، دا به پکې او دا یو لفظ به د ټولو الفاظو په منځ کې د ټولو لغاتو او د ټولو ژبو په منځ کې مشترک وي. دا خو یو مسله وه. دینه بعد اوس بله مسله دا ده چې آیا دا آمین چې په دې مانځه کې وایو نو امام به وایي که امام او مقتدي به دواړه وایي، او چې دواړه وایي نو پټ به وایي او که په ښکاره به وایي. نو یو مسلک خو د بعضې حضراتو دا دی چې آمین با امام وایي، امام به نه وایي او مقتدیان به وایي. خود عام حضراتو دا مسلک دی چې امام بم آمین وایي او مقتدی بم آمین وایي. بیا دا چې جهرن به وایي او کو سرن به وایي. نو امام ابو حنیفه رحمه الله او داغه ملګری وایي چې سرن به وایي، پټ به وایي. او عام اهل علم حضرات او ائمه وایي، اهل ظاهر او شوافی وغیرہ وایي چې نه دا به جهرن وایي، په زور به وایي. ترمذی کې د وائل ابن حجر یو روایت ده چې واخفى بها صوته، چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام آمین وی نو واخفى بها صوته، आवाज په پټ کو. پاغي باندې امام ترمذی رحمه الله درې اعتراضات کړی دي او هغه چې هغه غیر راځي نو بیا به اعتراضات او دغه جوابات بوایي. نمونو کې فرق دی او دادی او دادی. خدا چې کم خلق د جهر خبره کوي دا غوي په دې خبره بم لګه خبره وو. امام محمد رحمه الله په کتاب الاثار کې د امام ابو حنیفه رحمه الله قول نقل کړی دی، په امام ابو حنیفه روایت نقل کړی دی. ابو حنیفه عن حماد عن ابراهیم چې اربع یخافت بهن الامام، سلور زین دی چې دا به امام پټ وي. سبحانك اللهم وبحمدك او تعوذ من الشیطان او بسم الله الرحمن الرحیم او آمین.
نو دا کتاب الاثار د امام محمد. امام مالک رحمه الله مسلکم په المدونة الکبرى کې دا نقل شوی دی چې امام با آمین پټ وای، امام با آمین پټ وای. نو دا دواړه روایات موجود او ترمذی دا دواړه روایات نقل کړي. د جهر روایت نقل کړي دي او د اخفاء روایت نقل کړي دي. البته امام ترمذی په د اخفاء باندې رد کړي دي، واخفى بها صوته په د روایت باندې هغه درې اعتراضونه کړي. نو هغه فی الحال هغه حدیث پریدو، نور بحث کو چې آیا نور اهل علم شوی چې جهر او اخفاء دواړه ثابت دي او کنه صرف جهر ثابت دی او اخفاء ثابت نه ده. نو د ټول نه اولنې خبره به امام ابن جریر طبری کو. امام ابن جریر طبری یو کتاب دی تهذیب الاثار، یو خو کتاب الاثار هغه د امام محمد هم دی او د امام ابو یوسف هم. یو دی تهذیب الاثار د ابن جریر طبری. نو پاره کې امام ابن جریر طبری وایي چې والصواب حق خبر دادا چې ان الخبرین بالجهر بها والمخافه صحیحان، چې دواړه احادیث چې د جهر دي او که د اخفاء دي نو دا دواړه احادیث صحیح دي. ان الخبرین بالجهر والمخافت صحیحان، دا نشي ویلې چې د مخافت دا حدیث صحیح نه دی. هغه جهر والا خو ولدان دی وای، هغه مونږ خدا نه دی ویلې چې استاد نه دی صحیح، خدای لګیا دی وای استاد نه دی صحیح، وای دا د مخافت دا حدیث صحیح نه دی. نو امام ابن جریر طبری وای دواړه صحیح. وعمل بكل من فعليه جماعة من العلماء، وعمل بكل من فعليه، او په دې دواړو کارونو باندې عمل کړی دی جماعة من العلماء، یو ډلې د اهل علمنا، یعنی یوازې ائمه نه دي، نور ډېر اهل علم دي چې هغوی په دې باندې عمل کړي، په سر باندې عمل کړی دی او په دې جهر. اوس دا ابن جریر طبری نه تپوس کوو چې ستا پکې کم یو خوښ دی؟ دواړه خبرونه صحیح دي او عمل په جماعت من العلماء کړی دی. نو دی وی وان كنت مختارا خفض الصوت بها، وی زما غره خدا دا چې دی باندې د سړی دا आवाज راخکته کی، خفض یعنی پټ دی وی. ولی اذ كان اکثر الصحابه والتابعين على ذلك، زکه چې د اکثریت دا مذهب دی. ائمه کې هوتا تماوی چې د امام ابو حنیفه رحمه الله نه به یو روایت د امام مالک د امام په باره کې، خدا باقی ټول درې واړه بل طرف ته دوا، او اهل ظاهرم چې ور سره کې نه وای چې مونږ جماعت شو. لیکن د صحابه او د تابعین او اکثریت دا پدې آمین په پټ ویلو باندې، اذ کان اکثر الصحابه والتابعین علی ذلک، اکثر صحابه او تابعین با آمین پټ وی. امام ابن قیم رحمه الله فرمایي چې دا ممکن ده چې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه چې آمین په زور ثابت ده، نو دا تعلیم د پاره ده، تعلیم د پاره. موږ د دې نه انکار نه وکړي چې جهر ثابت نه ده، خو که خامخا په دې جهر پسې ورپسې شوي نو جهر بیا په ډیرو خبرو کې ثابت ده. لکه د مثال په تور باندې د مسلم شریف یو روایت دی چې تمہارا نقل کړي دی، دا راوړو عن ابي قتاده رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، نبی علیہ السلام بمونږ ته مونځ کاوه
فيقرأ من الظهر والعصر في الركعتين الأوليين. ظهر و عصر یادی. من الظهر والعصر د ماسپخین او د مازیګر پر رکعتین اولیین کې به بفاتحه الكتاب و سورتین، فاتحه به ویلا او سورتونه به وی. او يسمعنا الآية احيانا، ويسمعنا الآية احيانا، او کله کله به پکې مونږ ته یو آیت واوراو. نو تم بیا د سی وایي چې لکه د ماسپخین او د مازیګر په مانځ کې کم از کم یو آیت مقتدیان او تاورول سنت دي. نو دا چې چا ویل دي چې د ماسپخین او د مازیګر په مانځ کې یو آیت او رول مقتدیان او سنت دي، ته په حدیث باندې عمل کې مونږ ته خوې وې ته په نه کې نو ګناګاری، نو ته خو زبرګې کنه، نو ته په کې یو آیت خامخا په زور وایا کنه، وای دا په کې سنت دی لکه د ماسپخین په مانځ کې به یو آیت په زور وایا. او کان یصلی او کان یسمعنا، یسمعنا په یصلی باندې عطف دی کنه، دا کان لاند، او کان چې په مضارع داخل شو استمرار ته پیدا کی انځه چیزی. نو ول بخامخا دا ولې نه کېته چې په ماسپخین په مازیګر کې بخامخا یو آیت په زور باندې وې، ځکه دا خو نبی علیہ السلام په زور ویلې یسمعنا. دا یو خبره شو. نو امام ابن قیم رحمه الله دا خبره کوي، زاد المعاد کی دے وئی وللتعلیم ایضا جہر الامام بالتامین، وللتعلیم ایضا جہر الامام بالتامین، کہ امام پا آمین باندې جہر کوي نو ګوره د دې مطلب تعلیم دی. دا د سنت دار سے مستقل سنت طریقه ده. پر دې معنا دا ده چې خاموش نه ما زه آمین ویم د تعلیم د پاره، چې دې وخت زه چپ شوم نو دا چپ کېدل د خاموشۍ مطلب نه چې زه غلی شم، بلکې ما څه وې نو چې څه مې وې نو اسو آمین. او کچرته څوک پکې خامخا اختلاف کوي او جګړه جوړي، نو حافظ ابن قیم رحمه الله فرمایي چې وهذا من الاختلاف المباح، دا مباح اختلاف دی. دا د اختلاف نه دی یو ډله حدیث مني او بل ډله حدیث نه مني، حدیث نه مني مسلمان څنګه؟ وهذا من الاختلاف المباح، دا په مباحات دا مباح او دغه الذي لا يعنف فيه من فعله ولا من تركه، الذي لا يعنف فيه چې بد بنه لیکيږي په دې معاملې کې هغه چاته چې چا کړی او چې چا پرې خو دی. څوک یې په زور وای نو هغه باغ پټواله ته بد نه وای، او چې څوک یې پټ وای نو هغه باغ زور واله ته بد نه وای. او د دې په شان نور روایتونه راځي رستو. یو روایت پکې خلک ډیر زیات پیش کوي او ته به وایي چې دا چرته کې جوړې نص ده فيرتج بها المسجد، وې دې جمعات برسه انګې وکړه او د دیوالونو نه بد आवाज راو تمبه نو د شیا شور بجوړ چغه بجوړ. نو دا په مسجد نبوي کې دا کار کېده د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې، دا ته د حدیث معلوم دی. نو کدا د ته په مسجد نبوي کې معلومي نو د خدا معنا ده چې بیا نعوذ بالله من ذلک د صحابه کرامو د قران آیت پر خو ده ته خو سره په امین پیژنې اخو بیا د آیاتونو نه خبر. زموږ یو د ساده مرګره زموږ سره طالب علم هغه وی زموږ په علاقې کې د نورستان، نو ما ته وی زموږ په علاقې کې مولیان دي اهل حدیث مولیان دي، وی هغه وی چې دا قبله دې طرف ته دا چې د کراچۍ طرف. نو ما وی چې په قران کې په حدیث کې دا نه راغلی چې ما بین المشرق والمغرب قبلة، نو مشرق هغه شو مغرب دا شو، دا پکې دی خو قبله شو. نو مې بیا دې چین طرف ته ولې نه مخ کې وای هغه ما بین المشرق والمغرب دی روس طرف ته بیا مخ کوي، وینا نه دې طرف ته. پیغمبر علیه السلام په مدینه کې دې طرف ته مخ کړو، ما هغه خو قبله دی خو کعبه دی خو. نو قران پاتې دی په ځای چې فول وجهك شطر المسجد الحرام، دا په ځای پاتې دی. دا خو ځکه چې دا خو اهل حدیث خو دې ته نه وایي چې قران به مني. ها
خو بس دا چې په حدیث کې دا راغلی دی چې فول وجهک په دغه کې حدیث کې چې ما بین المشرق والمغرب قبلة، او که په قرآن کې راغلی نو موږ اهل قرآن خو نه یو، موږ اهل حدیث یو. نو خیر دا هغه به کې چې ای مولیانو امیان نو، امیان د ما بین المشرق والمغرب نه څه خبر دي؟ ته د امیان نه تاسو کوم ما بین المشرق والمغرب قبلتم څه ته وایي؟ خدا هم مولیان دا کارونه کوي. نو کچرته د مدینه منورې جمعات او د نبی علیہ السلام په زمانہ کې يرتج بالآمین يرتج بها المسجد، نو څه مطلب دی چې د صحابه کرامو نه دا یېرو چې الله تعالی وتعالى چې لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي، دا ته نه یېرو چې پیغمبر موجود دی تاسو په چغه باندې په جمعات کې چغي وباسه، دومره چغي وباسه چې دیوالونو را تنبیږي. نو دا خبره خو اول خطا دا مسجد نبوي کې دا شی شوی نه ټول عمر په ابن ماجه کې دا روایت دی او پاره کې د عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ د زمانه خبره کوي په مکه معظمه کې. خدا چې چاله الله تعالی بصیرت ورکړي نو هغه په خبره پويږي چې عبد الله ابن زبیر سره خو انتهایی زبردست قسمه سرتیری مجاهدین ور سره، او دلته باقی ټول مملکت چار چاپیرا د بنو امیہ په لاس کې، او یو حضرت عبد الله ابن زبیر په کې د مکه معظمه خواوشا د لګه غونډه علاقہ، نو هغه کې یو ایمانی جذبه د پیدا کولو د پاره دا موقبه و چې چرته ودا شي خبره رااله، نو هغه به خبره لګه په یو جوش په انداز کې وکړه. ممکن دی دا مطلب دی لکه خلک ډیر زیات خوشاله شي نو الله اکبر وایي. نمون یو ساده مرګره ما ته چاوي پر وزیرستان د طرفه کو رقم دیو کړه د کوهاټ او غالبا کړه کوهاټ واو، نو هغه متعلق ما ته چایو قصه ویلې و ما نه بیا په خپل چې مې ولید نو ما ته تاسو کوم لکه دا څه چل شو، نو قصه راته په خپل وکړه وې زمو په علاقه کې خدا امین په زور نشته وې ما ته دا پته نه ونه په خبر کې رااله مې جمعات کې د ماسوتن منځو انا ماسوتن منځو نو زه خو ولاړم غله ما ته پته نه و وینا صاحب چې امام ولد دوالینو پرې کې چغه شو امين وې زه ویریدم ما چې داسې چلو وی بیا چې د دویم رکعت کې د ما پړه کې منسوبه جوړول جزا خیر دی ګورو بکنه دویم رکعت برازي کنه برازي وې چې بیا د امام دا ولد دوالین وی دی لا چغه نه ولا ولا ما چې امام چې ولد دوالین وی ما چې ناره تکبیر ناره تکبیر چغه وی هغه او خپل جلق نه چغه وی چې سلام وګرځي خلکو راته کته چې لکه دا دې څه چلو کوم ما چې تاسو څه چلو او تاسو زمامو خراب کوم تاسو نه خراب ما تاسو ځان لکه وی ځان لکه نو دا د اشه د جذبه نو دا ناره تکبیر یو عادت جوړ شوی دی زموږ د مرګرو او خبره ده په دې باندې خلکو دا چې بد لګي چې بد باندې لګي نو څه شی وې ما دا الله لوی نه بیانوم نو څه بیان کوم ها جی ستاغو می کفاره وې ما جدا لوی ده دا الله لوی به بیانوم ته پتا بد لګي کو دا باندې خل لګي خو ناره تکبیر خو نه پرې ده نشي په ناره تکبیر کې څه چللې فزور باندې الله اکبر می وی چې د دې لپاره چې دشمن او د بيدینو خلکو زړه په خپشي او کته وی چې په خپکیږي ما امام استاد لپاره ویلې ځکه زه به مې ته په خپکیږي نه الله په لوی خپکیږي نو زړه دی وچو په الله اکبر هم دی خپکی نو الله اکبر وار وخت وی او دا الله اکبر خو په ټول عمر په زور راوي امام هم په زور وی او په بانک هم په زور دی او په تکبیراتو کې هم په زور دی دا ایام تشریق کې الله اکبر وای نو ته معنی الله اکبر د دومره بڑا لبازي کې احوالات چې پتا اوس الله اکبر هم بد لګي ها کنه چې سړی نوم د باندې بد لګي نه په مام بد لګي سړی په خلاص ولګو د دې زمانه به سړی چې په داغه د لوی خبرو کو خدا الله نوم او د پیغمبر نوم ولې پتا بد لګي رهبر او رهنما مصطفی دا وای نو پتا بد لګي نو بل رهبر څوک دی سوا د مصطفی صلی الله علیه وسلم او چې د الله د لوی خبره نه کوم نو د چا د لوی خبره وکړو نو خیر هغه په الله اکبر نو څنګه چې کې دیشي دا يرتج به المسجد دا به د دې صورت حال ده والله اعلم او کفر ذکر دا نه
نو بیا د سند بحث چوکو نو پدې کې بیا بشر ابن رافع او سړی دی بشر ابن رافع او ضعفه البخاري والترمذي والنسائي واحمد وابن معين او ابن حبان دې ټول خلکو ته ضعیف ویلي دومره کمزور دی غریب د پاسېدو نه ایستلې دی او تر پاسې داغه په بنیاد باندې ماره او دومره خبره کوي چې ول دا چغي وباسي جماعت بشر ابن رافع ضعفه البخاري والترمذي والنسائي واحمد او ابن معين او ابن حبان دا خبره چې حافظ ابن حجر عسقلانی وکړه یا تا تما دا غبل حدیث نه ثابت کړه نو دا خبره حضرت وائل ابن حجر هم کړی دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا امین په زور باندې وی نو مونږ ته دا مطلب غوښته و دا خبره یوازې د څه نه ده چې احناف دا تعویل کوي یا ابن قیم په کې لا شوق دی چې وی دا تعویل کوي چې نور د څه خبره نه بیا امام ابن قیم ډېر خوخي او چې دا څه بل خبره راشي نه بیا وی زمړه دا څنګه شوق دی نو کتاب الاسماء والکنا یو کتاب دی د ابو بشر الدولابی د دې کتاب الاسماء والکنا په حواله باندې یو بل مقام کې دی چې راشي د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ یو روایت په دې کتاب الاسماء والکنا د ابو بشر الدولابی کې دی هغه د جرابو د مسه پورې دی کې دې چې ته مقرره نو زبتا تا حدیث مې وایم نو کتاب الاسماء والکنا په دې کې د وائل ابن حجر روایت دی چې وقرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نبی علیہ السلام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وی نو فقال آمین نو آمین پسی وی او یمد بها صوته آواز پراخ کو خو ما اراه الا لیعلمنا ما اراه الا لیعلمنا زما خو په دا ګمان راغی چې موږ ته دا تعلیم راکړي ما اراه ما اظنه زما په ګمان نو الا مگر د دې خبره چې لیعلمنا چې موږ په پوي نو دا د پویولو لپاره د جهر دا خبره چا وکړه دا حضرت وائل ابن حجر وکړه رضی الله تعالی عنہ کتاب الاثار کی د حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نہ ثابت شوه ده جہر بالثناء امام محمد رحمہ اللہ روایت نقل کړي ده چې حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ په مانځ کې سبحانك اللهم وبحمدك هم په زور ویل ده نو توای چې دام جو سنت دي دا هم په زور وای دارنګ په کتاب الام کې د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ده کتاب الام د امام شافعی کتاب نو کتاب الام کې د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې جهر رسول الله صلی الله علیه وسلم کړه ده بالتعوذ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم جهرا ویلی نو دا همیشه د پاره جهرن دی بیا په دې کې دا جهر سنت دی نه دا د تعلیم د پاره داغه تعویل ودا کې جدا رسول لپاره دی د تعلیم د پاره کنز العمال کی یو روایت دی چې مد النبي صلی الله علیه وسلم صوته بقول ربنا لك الحمد کنز العمال مد النبي صلى الله عليه وسلم صوته بقول ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد عن النبي عليه الصلاه والسلام مد الصوت کړي دي ربنا لك الحمد ته دا مد الصوت معنا ده په زور ما یو په زور امین کی په زور معنا ده دلته په زور معنا ده نو بس بیا ربنا لك الحمد په زور ثابت دي یوازې امین په زور نه ته کوم حدیثونه ډیر شي نه مني یوازې امین په زور راو نه اعوذ بالله په زور راو
نه په ماسپخین په مازیګر کې یو آیت په زور وای خامخاو نه به ربنا لك الحمد په زور وای واستاسو خدای عادت نه کنه نن نه پس عادت جوړوي بیا بل خبر هو څه پورې هم دا عادت نه ده دا کتاب د وائل ابن حجر دا روایت چې دا په معجم طبرانی کې هم ده کتابه کتاب الاسماء والکناه لا پکې معنی ده کتل چې دا پکې مله د حدیثو کتاب ده مې ته ډېر شی دی پکې خدا معجم طبرانی کې دا روایت نقل شوی ده د وائل ده چې ما اوراه الا ليعلمنا دارنګ یو بل روایت ده او دا د وائل ابن حجر دا روایت ده چې رأيت النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة نبی علیہ الصلوۃ والسلام می ولیدو چې مونږ شروع کو فلما فرغ من فاتحه الكتاب چې د سورته فاتحه د لستو نه فارغ شو نو قال آمین 3 مرات نو آمین څو ځله وی 3 ځله وی نو تب آمین 3 ځله وی 3 ځله وی او رجاله ثقات دا روایت مجمع الزوائد کی حافظ حیثمی نقل کړی دی او هغه ویلی دی چې رجاله ثقات د دې حدیث سند سړي چې کوم دی دا قابل اعتماد دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پکې آمین څو ځله وی 3 ځله او ته څو ځله وی نو ستاسو منځونه شوي نه دي بیا خو د فتوا ولګاو 3 مرات نو 3 ځله معنا دا د تعلیم لپاره کله کله سره خبره مکرر نو کله په زوره کې کله بیا وای دا د تعلیم لپاره ځکه د امین نه عام خلک خبر نه وکنه په هغه زمانہ کې ابتداء 3 مرات بل روایت په معانی الاثار کې ده او په معجم طبرانی کې ده د ابو وائل روایت ده چې کان عمر و علی رضی الله تعالی عنهما لا یجهران د حضرت عمر او د حضرت علی عادت داو چې لا یجهران ببسم الله الرحمن الرحیم ولا بالتعوذ ولا بالتامین نبی بسم الله په زور ویلا او نبی اعوذ بالله په زور ویلا او نبی امین په زور وی کان عمر و علی لا یجهران ببسم الله الرحمن الرحیم ولا بالتعوذ ولا بالتامین نو له حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دا د خلاف سنت لپاره سملا تړلې و خو نه دا خبره صرف د تعلیم مغیبت دی تعلیم ازدار کو جهر به نه کو بل روایت پکې د ابراهیم په حواله باندې د حضرت عمر ویلی دي او دام په تهذیب الاثار کې او په کنز العمال کې نقل دی چې 4 يخفيهن الامام یواز عمل نه دی قول هم دی د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ قول چې 4 يخفيهن الامام امام بسلور زینو کی خبره پټه کوي التعوذ اعوذ بالله بپټوي وبسم الله الرحمن الرحیم بپټوي وآمین دا بپټوي او اللهم ربنا ولك الحمد بپټوي 4 يخفيهن الامام دا بسلور والا امام بسوي نو امام خود دې لپاره دی چې مقتدیان امام څنګه کوي دغه مقتدیان نو دا د کنز العمال او تهذیب الاثار روایت دین بعد یو خبره امام بخاری رحمه الله چې کوم حدیث نقل کړی دی او دا غي نه جهر بالتامین ثابت کړی دی نو اسی او ټکی دا غي متعلق واو امام بخاری رحمه الله په خپل د جهر د امین قائل دی
نو هغه دا روایت نقل کړی چې اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. چې کله امام غیر المغضوب عليهم ولا الضالين وای نو تاسو آمین وای. نو امام بدر الدین عینی په عمدۃ القاری په شرح د بخاری کې وایي چې امام بخاری صاحب ستاد د خبره نه خو جهر نه ثابتي او یوازې دا نه چې جهر ته نه ثابتيږي بلکې هغه فاتحه خلف الامام لبلر شو یو بل ټکی ته ثابتي. اوله خبره خدا دا چې د دینه جهر څنګه ثابت شو چې امام ولا الضالین وای نو ته امین وایا فقولوا امین تاسو امین وایا. نو ته چې ځکه امام بخاری وای ځکه ته ثابتېږي چې امام ولا الضالین وای خو په زور وای کنه امام چې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین وای نو په زور نه وای تا ته به پته کله لګی چې هغه غیر المغضوب علیهم